الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا عجبا كيف يعصي الإله كيف يجهل الجاهل في كل شيء له آية تدل على أنه واحد ويتهيج نظام حسي چلا رہا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے. علماء کرام الحمدلله نن زموږ دویم درس دی. په پروني درس کې موږ سنا سره مقدمه بیان کړه. زمونږ دا درس چې دی نو دا د الحاد په موضوع باندې دی. نو پرون موږ دا ویلو چې ملحدین د انسانانو په باره کې دا تصور ورکوي چې دا د الله تعالی مخلوق نه دی بلکې قائم بذات او نیچرل پروډکټ دی. په دې باندې موږ وضاحت کړو. بیا دې سره دوی ویل ملحدین دا وایي چې دا انسان یو منطقي حیوان دی. په دې باندې موږ خبره کولې او موږ دا خبره کړې وه چې آیا د انسان د رهنمایۍ لپاره صرف عقل کافي دی؟ صرف په عقل به فیصلې کوو که نقل او حواس او داسې نور ذرایع د علم شته دی؟ نو تاسو ویلي دي الحمدلله په شرح العقاید کې موږ ویلي چې اسباب د علم یو نه دی، حواس نه دي. اسباب العلم ثلاثه، اسباب د علم درې دي: الحواس السلیمه والخبر الصادق والعقل بحكم الاستقراء ووجه الزبد. اسباب د علم درې څیزونه دي. اول حواس خمسه، په لاسونو باندې نیول کو، په سترګو لیدل کو، په غوږونو اورېدل کو. عقلي استدلالات دوستانو، تاسو چې چېرته لاړ شئ یو محل وګورئ، تاسو وایئ چې دا خود به خوده پیدا شوی دی، که نه ستاسو ذهن ته څه راځي؟ څه نقشه راځي چې بهی دا چا جوړ کړی دی؟ زه به تاسو دویم چې د یو محل په باره کې څلور قسمه سوالونه راځي. څو هغه به درله بیانوم. د اسلام بنیادي مقدمات دا به بیانوم. نو موږ دوی ته وایو چې آیا صرف عقل کافي دی؟ نو عقل معیار دی. د چا په عقل به فیصله کوو؟ د اولې صدۍ والا عقل که د دویمې صدۍ که د چا عقل باندې به فیصله کوو؟ د میزان عقل باره کې موږ وضاحت وکړو او داسې نور خبرې موږ وکړلې. نن راځو موږ ملحدینو ته موږ ویلو چې دا انسان د زمیني مخلوق نه دی. ملحدین دا نظر لري چې دا انسان د نورو حیواناتو غوندې یو حیوان دی، منطقي حیوان دی. موږ دا خبره ستاسو د ساینس نه غلطه ده. ملحدین چې اعتراضات کوي د دې مختلف اقسام دي. یو د ساینس په پیمانو به تاسو باندې اعتراضات کوي. څه کوي؟ د ساینسي پیمانو نه، د ساینسي نظریاتو نه دوی عقیده ثابتوي، لکه د بیگ بینګ نظریه ده. څه دی؟ بیگ بینګ. بیگ بینګ څه ته وایي؟ په عربۍ ژبه کې موږ انفجار عظیم ویو، په پښتو ژبه کې ورته یو غټه دماغه یو غرب وشو. څه وشو؟ بس یو غرب وشو، ماده پیدا شو، زده ماده پیدا شو، کائنات دا اوس عقل مني. بس یو غرب دي موږ وایو چې دا غرب وشي، دماغه وشي، دین وروسته آبادي راځي که بربادي راځي؟ بربادي راځي. دا څنګه آبادي د دې نه؟ دا آبادي چې راوستې ده نو څه شی دی؟ د ده نه وروسته څوک شته؟ بیا بعضې علماء کرام د دې ساینس نه به نه متاثره کېږي. ساینس نظریه ده، څه ده؟ د دې نه عقیده ثابتول دا خلاف عقل خبره ده. په ساینس کې او په نظر په دې کې فرق دی دوستانو. په عقیده کې ساینس په ځوانیاتو باندې چلیږي او عقیده کې څه شی دی؟ ځوانیات نه چلیږي. دې کې څه شی وي؟ قطعیات دي پکې. ساینس په تجرباتو چلیږي او په عقیده کې په مذهب کې تجربات چلیږي چې څوک پکې تجربه وکړي. نه، ساینس چې دی ګمان دی، ساینس نظر دی او مذهب عقیده ده. وروسته را روان دی. موږ په دې باندې له 70 وضاحتونه کړي دي. د ساینس د مادې نه بحث کوي او مذهب دا به نه سبا تاسو کوم. ساینس د ماده نه بحث کوي او مذهب د غیر مادي امور نه بحث کوي. د ساینس موضوع چې د څه شي د کائنات او د تخلیق دریافت دی، د مخلوق دریافت دی. د ساینس موضوع څه شي ده؟ د مخلوق دریافت کول. دا به نه سبا وګوره. د ساینس موضوع څه شي ده؟ د مخلوق دریافت کول. مخلوق پسې ګرځي چې دا انسان څنګه وجود ته راغلی او څونه سیارې موجود دي او څونه کهکشانګانې موجود دي. او د مذهب دغه څه شی دی؟ هغه د څه شی دی؟ هغه د مابعد طبیعت سره تعلق ساتي چې الله شته او که نشته، جنت شته او که جهنم شته او که نشته. د انسان د ژوند څه مقصد دی؟ نو د ساینس طریقې کار جدا دی او د مذهب. نو دوی د ساینس په فارمولو ثابتول غواړي چې دا انسان د ځمکې مخلوق دی. موږ ورته وایو دا زه د ساینسي پیمانو باندې تعالی ثابتوم چې دا انسان زمینی مخلوق نه دی بلکې دا دلته په طور د قیدي موجود دی. اسلام مخکې وضاحت کړی چې الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. دا د کافر دپاره جیلخانه. تاسو باندې به سوال وکړي چې یاره دا جیلخانه ده، نو تاسو مخکې نه دنیا جیلخانه کړه. موږ ورته وایو که دلته مسلمانان ډېر په خوشحالۍ کې ژوند تېلی، خو د جنت په مقابله کې دا جیلخانه ده او که نه ده؟ حضرت امام حسن رضی الله تعالی عنه په اس باندې ناست و، ښایسته لباس یې اغوستی و. یهودي ته سوال وکړو، وایي حضرت تاسو نیکه مبارک فرمایلي دي چې دا جیلخانه ستا دپاره ده او ما دپاره جنت دی، نو زه خو تباه و برباد یم او ته داسې ښایسته ژوند تېری. او ورته ویلې ته چې په کوم جهنم نه بچې خو تا دپاره جنت دی که نه؟ تا باندې خو عذاب نشته دی، ته دنیا کې موجود دي. او ما دپاره چې جنت کې کوم نعمتونه الله تیار کړي، ولکم فیها ما تشتهی انفسکم ولکم فیها ما تدعون نزلا من غفور. الله خواهشات به دې پوره کړم. دا د الله تصور چې د قیامت تصور نه د انسان ژوند نیمګړی نیمه خوا ده. زه د ملحدینو باندې سوال کوم چې څونه ژوند تعالی پکار دي چې ستا خواهشات به پوره شي.
ولو که 1000 کاله دي چې خواهشات نه پردي او څه هوا بابا وای کنه و چې په نور څه پورې زړه تړي به خدایا چې په نور څه پورې زړه تړي به خدایا را ته وای دا پسې کې کبه ځای وای دا خو نشته چې به تر تل پای کبه پای خو تر 100 کالو پای و کله 100 کاله چې عمر خو به تیر شي کله 100 کاله چې عمر خو به تیر شي دینه پس به بیا تاسو کې را ته وای وای سم دلاسه چاري نشي مرد هغه چې بیدار خپل دشمن ته لوړایا وای ته په اصل کې سړی 4 پېنې ته په اصل کې سړی 4 پېنې د 4 پایو چاري مکو خود رایا وای مرتبه به د مچ او د میګي شي مرتبه به د مچ او د میګي شي زړه په غړو او همتړه هبایا وای مور بنشي ته په حرس به قناعت په تخت اورم دې ناسته غدایا وای وړاندې سړی لره ته هتړه عبدالرحمن سو سفر د کړه نه وي دې سره نو ته چې د الله ته سونه عمر غواړي څل کاله بچي بیا بسکه مرګ نورسته دوستانو د قیامت تصور کول د سره د انسان ژوند کامل کیږي دوستانو په دغه بدل خپل دلایل بیانو د قیامت په ژوند عقلي دلیل ما تاسو ویلو په هر مسله کې عقلي او نقلي دلیل موږ لرو کنه لرو نقلي دلیل موږ سره څه شه دي خبره کوي قران او حديث عقلي دلیل څه شه دي ما درته ویلو دا ټول کائنات د الله تاسو د پر عقلي دلیل ګرځول دي څه شه دي دا ټول کائنات په دې کې نه خني موجود دي نن الله تعالی لیدل نشو وای دا ټیک د چې الله پستر ګچانه دی لیدل تخلیق نه په خپل د قدرت اندازه لګي الله تعالی موږ لیدل نشو خو موږ الله محسوس کولای شو څه کولای شو محسوس کولای وای غیر مینه د پسله باندې انبار کړي په کعبه کې نه نباسي بوتان ولي صرف د خپل ځان ته دی وګوره د کائنات ته وګوره دوستانو د کائنات یو ډیزاین موجود دی چې دا د الله وجود باندې لیکل راځو خپل موضوع ده چې دا انسان زمینی مخلوق نه دی دا نه ساينس هم ثابت کړی دا زمون خو عقیده ده موږ الله قران کې ذکر کړی موږ نقل پاتې دو خو ساينس هم نن زمون د عقیده تایید کوي دوستانو دې سره مولا سے عبارت شروع کړ عبارت در درو شابه انسان زمینی مخلوق نه دی صفر نمبر 7 نمبر دوستانو انسان زمینی مخلوق نه دی الله تعالی د انسان په اړه کې وضاحت کړی دی چې انسان د دې دنیا اصلي باشنده نه دی او نه به همیشه په دې دنیا کې اوسېږي بلکې انسان د جنت نه راغلی مخلوق دی سورۃ البقره آیات نمبر 15 کې الله فرمایي شابه بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين البقرة آيات نمبر 35 الله تعالی ورته فرمایل وي بګوي آدم علیه السلام ته چې تاسو خوراک کا کوي ته او ستا زوجه په دې باندې دوی ملحدین اعتراضات په خپل جبه دالتو به وي قرآن په ټکر کې دی موږ چې تناقض دی پکې نو تناقض ته شرطونه دي در تناقض حشت وحدت شرط ده تاسو خو د تناقض هغه شرطونه نه پیژنئ او ته دا په دې کې ټکر دی و یو کې راضي وجعل منها زوجها بلکې راضي وخلق منها زوجها ملحدین په قرآن کوي تاسو په قرآن باندې ځان کوی وي په تفسیر بازار په اصول تفسیر با تاریخ نه دي خبر دي تاریخ نه بازار خبر دي حدیث نه دي خبر دي اصول حدیث نه خبر دي د الحاد موضوع علمي موضوع ده چې دا مذاهب علم نه بازار خبر وي ځان په مطالعه ته تیاروي مضبوطوي البته د الحاد شاه سوار ګرځي په میدان په موجود دي نو موږ ورته چې دا ته د عربی د ګرامر نو خبره چې سره موږ ورته چې د انعام تعالی سبحانه ده او انعام علیهم سبحانه ده نشي کولای موږ ورته الحمد کې د الف لام د داسې شي د الف لام د اسم د کفې ده یو را سره پکې بچګړ شوې دا فعل ده ما اوس د تاسو سو یو موږ د دوی جهالت دنیا ته ښکار کوو ما الحمدلله فعل ده ولې په دې کې دا صفت بیان شوی ده ما چې دا اوس د تاسو چې هغه د الله وسلم په غونډه ناس یو ویګم نه چرو اسم او فعل نه پیژنې بیا ما به ورته سو ویلې دغه د ګوګل خلک دي ما بل مولوی ته چې شابه تعالی چې ګوګل سرچ کوو بس ګوګل اور بسر کومه د مفتی افتا خبره صحیح ده دا خو سب نو داسې خلکو سره زموږ واسطه طرف وو ورنو بعضی پکې پويږي نو ما ورته ویل ګوره خلق منها تخلیق وس الله تعالی منها کې ما دا ضمیر چا ته راځي دوه روایت دي یو هغه خټه ته چې کومه خټه د حضرت آدم علیه السلام د دغه پاتې و د مبارک دا لکه سورۃ المؤمنین آیات نمبر 12 ولقد خلقنا الانسان من سلاله به ویرا سره من تین الله وي موږ د انسان ابتدا د خټه نه کړی دا خټه چې کوم مفسرین وایي کوم خټه د آدم علی السلام د مبارک د پاتې شو جسم نه هغه نه موږ څو غدا پیدا کړی نو دا من هاذا مرچا تراجی دی دته من هو دته د آدم علی السلام تراجی او بل روایت دار چې پخته نه پیدا شوی نو من ها پخته هم مؤنث ده خټه هم مؤنث ده خو هغه در سره نه باندې کنه نو دایمه دوی اعتراضات کوي چې الله رب العزت ورته فرمایي چې تاسو تاخذ په جنت کې اوسېږئ دا زمونږ عقیده را چې آدم علیه السلام جنت کې اوسېدل دي جنت ته راغلی دي او خوراک کا کوي خو دې یو ولا تقربا من ذکر هذه الشجره فتكون من الظالمين تاسو بس شي دې ذکر دا آیات نو فازلهم الشیطان عبارت دې شروع کو سورۃ البقره
آیات نمبر 36 شابه بسم الله الرحمن الرحيم فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى دوستانو نو شیطان دوی څه وکړو دوی نسیان وشو دا آیات ساتي آدم علیه السلام نه دوه خبرې یې شوي یو ونسیه آدم آیات وروسته را روان دی آدم علیه السلام نه سهوه شوې وه موږ د آدم علیه السلام په باره کې څه عقیده لرو انسان د نسیان نه دی انسان د نسیان نه دی په د سهوه راځي ما دا د عیب خبره نه ده موږ بس دا موږ مخلوق یو موږ څه دا دعوه خو نه کړې چې موږ باندې به سهوه نه دي یو حضرت داود علیه السلام ته خپل عمر ورکړی دا هم تېر شوي مسلم شریف حدیث دی دوستانو دا دواړه موږ راغستلي یو چې دغه وه نو دلته آدم علیه السلام نه دا خبره ذهن نه ووتله موږ په خپله باندې چې مطالعه کوو داسې د کار خبرې مخې ته راشي په ځان سره یې ښه دی نوټ ولیکو دا به ویم دا به ویم دا بیا هېر شي بیا چې راواړو چې لکه دا خبرې خو ما لیکلې دي نو دا لیکل دوستانو نو آدم علیه السلام نه دا هېر شوی و نو دوی دا څه میوه وخوړله نو د دې وجې نه څه شی شو دوستانو دوی دنیا ته راغله په دې آیات په آیات مبارکه کې وضاحت موجود دی چې انسان د جنت نه دنیا ته راغلی دی اوس په موجوده ساينسدانانو کې یو امریکي ایکولوژیست دی دوستانو د نوم دی ډاکټر ایل سیلور د په 2013 کې یو کتاب لیکلی دی او د هغه دا نوم دی چې انسان زمینی مخلوق نه دی نو ډاکټر ایل سیلور په خپل کتاب کې ډېر په مدلل انداز سره داوا ذکر کړی ده چې انسان د زیره پر شروع کا چې انسان د دې دنیاوي سیاري اصلي باشنده نه دی بلکې په بل مقام باندې د انسان تخلیق شوی دی او په څه وجه باندې دا د هغې مقام نه بهر کړی شوی دی دا ساینسدان تاسو ته ساینسي توجیحات بیانوي چې د انسان تخلیق په بل ځای کې شوی دلته رالیکلی دی هغه ساینسي توجیحات تاسو اوس واورئ زر در ووایئ ډاکټر ایرس قول دا دی چې انسان په اول ځل چې په کوم مقام کې تخلیق شوی دی د هغه مقام ډېر د آرام او د سکون او ډېر مناسب ماحول والا مقام دی لکه دوی وی آی پي مقام چې په هغې مقام کې انسان ډېر نرم او نازک ماحول کې ژوند کولو حقه مثال موږ اوس پیش کوو جنت ته هم د خدای بوځي زه تاسو هم چې کله دې پیریډ کې تاسو راشئ جنت ته به شوق کېږي زه خدای کله به پکې ورننوځي خو تاسو یې پرون ویل چې خدای دې نه چې جهنم ته لاړ خدای دا ملحدان برابر ملحدانو ته مو نشر بلا بیګا ما لایف کې دا ویل امام صاحب نه خو زموږ ګډ ایمان نشته هغه جړل وم تاسو له پای ور مجرمون ولا استبدي ول جواب غاړه بده لړ خپل مولاتو ور نه شي ګورا په خپل ځان خې ګړو کا غرمشه بابا سوي په خپل ځان خې ګړو کا غرمشه په غړه د دیو د بابا وای دا خبره زات تکړه مې یار دلګر بشه کمنو مواغز داستا وای نوم داستا او د بل اخلب ځان توای نه کار نه راځي نو خپل ځان ته زداوي مقا تاسو هم په خپل ځان باندې دا کېږي دوستانو خپل ایمان او چې تاسو چا کسي بیریږي کنه چا سره چې سوي مال در سره وي ته بیریږي چې سنشت سره سبا نو دا خیر چې چا سره یو بسو بیریږي او چې چا کې ایمان موجود دی دا په خپل ایمان هریږي دا مسلمان نه خاطر دوستانو ها بس د انسان نازک مزاجي دا ډاکټر سیلور و چې دا ډېر نرم نازک ماحول کې ژوند کولو د انسان نازک مزاجي او آرام پرست طبیعت نه دا معلومیږي چې انسان ته کله د خپل رزق د پاره سم مشکل والے نه حاصل نه هلته انسان ډیر نازولې مخلوق او په هغه مقام کې انسان ته ډیر نازولې مخلوق الله بوزي هغه مقام کې انسان ته ډیر اعلی ژوند میسر او هغه ماحول داسې وو چې د یخنۍ او د ګرمۍ په ځای د بهار او د سپرلي موسم خطرناک الټراوایلټ شعاګانې نه وي چې د انسان د برداشت نه بهر شي او انسان ته تکلیف ورسوي اوس دا ډاکټر صاحب څه وایي د انسان نه څه غلطي وشوه دا خپل مسلمان نه دی او نه په الله ایمان لري دا یو عیسائی دی خپل امریکایی دی خو دا څه وایي چې د انسان نه څه غلطي وشوه چې دلته په تور د قیدي راولېږلو ډاکټر ایس لیکلی دی نو بیا د دې انسان نه څه غلطي وشوه د هغې په ذریعه سره انسان د هغه آرام او د عیش والا ماحول نه بهر کړی شوی دی چا چې انسان ته هغه مقام نه بې دخله کړی دی هغه انتهایي طاقتوره هستي ده او د هغه په ټولو سیارو او ستارو باندې کنټرول حاصل دی هغه چې څه غواړي هغه کولی شي چې په کومه سیاره باندې څه کول غواړي د هغه قدرت خاوند دی د هغه په کومه سیاره او ستاره باندې د جزا یا د سزا په تور څوک لیږلی دا د ډاکټر صاحب یو سیاره ده یو ستاره ده سیاره څه ته وایي ستاره څه ته وایي دا وپېژنئ ستاره هغه وایي چې د ده رڼا خپله وي صحیح لکه د انور چې دی دا ستاره ده دا موږ ته رڼا راکوي زموږ د دې ځمکې خپله رڼا نشته دا سیاره ده دا سپوږمۍ هم سیاره ده څه ده زموږ د نظام شمسي 9 سیارې دي دا 9 سیارې دي او انور چې دی دا څه شی دی ستاره او سیاره کې فرق وکړو ستارې رڼا خپله او د سیارې رڼا دا به د نه سبا ورم بیا مخکې به شابه
هغه د مخلوقاتو پیدا کولو باندې قدرت لري. ډاکټر الیس سیلور وایي دا خبره ممکنه ده چې ځمکه د هغه مقام په شان دی کوم چې د جیل په تور باندې استعمال کړی شي. ځکه د ځمکې شکل دا جیل د ځمکه د جیل په شان ده. د یو یا پیسه د اوبو دي سو ډیر چاپیره تانه د اوبو ډنډونه دي، ډیر چاپیره د اوبو سمندر دی، نه هیڅ پیسه ده پکې وچه ده، نو جیل دی کنه. ځکه د ځمکې شکل د تورو اوبو د جیل په شان دی، ځکه په ځمکه ګیر چاپیره د اوبو سمندرونه دي. ډاکټر سیلور ایلیس ساينټیست دی. ډاکټر ایلیس سیلور چې دی دا ساينټیست دی، صرف مشاهداتونه اخذ شوي نتایجو نه وروسته رای قایموي. ساینسدانان څه کوي دوستانو؟ ساینسدانان تجربات کوي، یو ځل کې دوه ځل کې درې ځل بیا یو رای قایمه کوي. او دا خبره بالکل دا ملحدینو ته زما چیلنج دی په دې کیمرې په وساطت مرته د دې ساينسي توجیهاتو موږ جواب راکړي چې ته چې دا انسان د ځمکې اصلي باشنده دی، موږ دا انسان دلته په تور د قیدی موجود دی. د دې جوابات ملحدین تر قیامت پورې موږ ته نشو. هغه نیوټن د قبر نه راپاسي، دا سټیفن هاکینګ د قبر نه راپاسي، دا اینسټاین د قبر نه راپاسي، د جوابات موږ راځي. دا هغه په کتاب کې د ساينسي دلایلو انبار دی، د کوم نه چې انکار کول ممکن نه دي. هغه چې کوم دلایل بیان کړي دي دا غیر بلکې اصول ثابت هم دي. اول نمبر دوستانو ګریویټیشن دی. ګریویټیشن په پښتو کې ورته من قوت جاذبه وای او په اردو کې ورته کشش ثقل وای. معنا دا ده یو غټ وجود پړو کې وجود ځان تر راکاږي. ته چې بره وای نیوټن داسې ناسو تکې لګولې و او سیو د په سر را پرې وته وای دا ویل چې دا سیو بره ولې نه لوزي لاندې راځي. نو دا به ویل چې دا وړو کې جسم هغه جسم وړو کې ځان تر راکاږي. په موږ د هوا دباو دی چې په موږ چې د هوا د دباو ختم شو ته په هوا الوزي بیا لکه ځکه هوته چې بره فضا د چې د موږ چت لري، دا چت چې د سورې کې بره والوزي ځکه هوته چې دا راکټ لانچ کې نو ډېر تیز رفتاري ځکه لږ رفتار والا د دنه بره نشي وته. زمونږ په دې ځمکه باندې د الله قدرت ته جسور دي هغه حفاظت کوي. په پیښور عمر یو کاڼی را رواني سي کله چې سیاره ستاره ماته شي د پیښور عمر یو کاڼی را خوشي. نو د قدرت سره چې کله زمونږ د چت تر ورسېږي فضا ته هغه بسر کې ته جوړ شي لکه قران کریم کې چې په شهاب ثاقب ورته ویل کېږي. نو بل اوس په شهاب ثاقب باندې دوی اعتراض وکړ، ما دا خو یو نظر دی د ساينس چې دا شهاب ثاقب دا کاڼي دي، نو ما دا ساکیده خو نه ده. نو به ورته به ما نور اعتراضات وکړو سړي وایي چې ټیک ده خبره. نو دا چت چې بر دوستانو دلته هوا ده د ګریویټیشن د کشش ثقل په موږ دباو دی ځکه موږ سیو په دې ځمکه ټینګېدی شو کنه چې ته بره فضا ته والوځي بیا به ګرځي دا اوبه چې خوشي ګرځي داسې تویږي هغه اوبه هم روانې ګرځي ځمکې ته نه راځي ټول هغه څه کېږي ولې دا دباو موږ نه ختم شي. نو دا وایي چې دا کشش ثقل چې دی دلته په موږ د ملا درد د اډوکو درد د کشش ثقل په وجه باندې راځي. انسان چې په جنت کې په کوم مقام کې هلته دا کشش ثقل دونه نشته دباو په دوستان. سوال شته دا سره لیکي کوم سوال دی؟ اول نمبر کشش ثقل د ځمکې د کشش ثقل کوم مقام نه چې کشش ثقل څه ته وایي؟ ګریویټیشن دی. ګریویټیشن قوت جاذبه غټ جسم وړوکی جسم ځان ته راکاږي. د کوم مقام نه چې انسان راغلی د هغې مقام په کشش ثقل کې ډېر فرق دی. د کومې سیارې نه چې انسان راغلی د هغې مقام کشش ثقل د دې ځمکې نه کم و. هلته انسان ته ګرځېدل بوج اوچتول وغیره کارونه اسان و. انسانانو په ملا کې د اکثر د درد شکایت د ګریویټیشن د ګریویټي د کشش په وجه کېږي. اول نمبر دا به سبا په یاد اورم. دویم نمبر په انسانانو کې دایمي امراض دي، د چا بلډ پریشر دی، د چا شوګر دی، د چا کینسر دی، دا دایمي امراض په حیواناتو کې نشته. څه نشته حیواناتو کې ایبا الا ماشاءالله. تاسو جو دا تا کې چې دا کم په انسانانو کې چې دایمي امراض دي دا د دې خبرې دلیل دی چې دا انسان د نورو نسیه د جدا دی. دا دویم نمبر په انسان کې دایمي امراض دي په نورو مخلوقاتو کې نشته. په انسان کې چې څومره دایمي امراض موجود دي هغه په نورو زمینی مخلوقاتو کې نشته. ډاکټر ایلیس لیکلی دی چې هغه وایي چې ماته د ټولو دنیا کې یو داسې انسان وښایه چې په هغې کې بیماري نه وي نو زه به د خپلې دعوې نه د صبردار شم. هغه لیکلی دی لیکن زه تا ته ښودلی شم چې په حیواناتو کې د وختي بیمارونو علاوه دایمي امراض نه وي. دریم نمبر د انسان د لمر دا شعاګانې نشي برداشت کولی. ورته خو 19 منټه څوک ټینګ او دا حیوانات ورته په میاشتو ولري د دې سرمن نه خرابوي. ستا دا سرمن پته ولګېده چې کوم ځای کې ستا تخلیق شوی جنت کې هلته ستا د مزاج مطابق دی هغه ځای الله مې ورله بوځي. دریم نمبر انسان د لمر شعاګانې نشي برداشت کولی. یو انسان هم ډېر وخت لمر ته نشي کېناستلی
او د لمر او نه د رڼاګانې لمر رڼا ته ځان ټینګولی شي. لږ وخت وروسته په انسان باندې د لمر شعاګانې او رڼا ډېر خراب اثرت کوي چې اکثر د ګرمۍ په موسم کې انسان ته ګوره د نور د وجې هیضه او بیماري لګېږي سبب شي. لیکن زمیني حیواناتو سره دا مسله نه وي. حیوانات په میاشتو پورې لمر ته ولاړي، نه یې سرمن ته څه نقصان رسېږي او نه پرې هیضه وغیره بیماري راځي. د کوم تعلق چې د لمر د شعاګانو سره. څلورم نمبر دا انسان بعضې وخت په دې میاشت کې سړي باندې څه بوج محسوسېږي په دې ژوند کې. خپل خپلوان هم در سره ورسره ته به وایي چې بس هغه به دا د جنت تصور دی دوستانو. هغه یو سړی مسافر نه په خپل کور کې به ناست ته به ځان مسافر محسوسېږي دوستانو. نو ولې زمونږ دا کور نه دا خو کن فی الدنیا ویل سره کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر ته خو مسافر یو ته خو لاروی دوستانو. شاباس. څلورم نمبر انسان دا څلورم نمبر به شاباس. څلورم نمبر هر انسان دا محسوسېږي چې د دې اصل کور په دې سیاره باندې انسان دا محسوسوي چې د دې اصلي کور په دې سیاره باندې نه دی. هر یو انسان دا محسوسوي او د دې ته احساس کیږي چې د دې اصل کور په دې سیاره باندې نه دی. او کله کله انسان باندې ناامیدي راشي لکه څوک چې مسافر وي اگر چې ټول قریبي خوني رشتہ دار ورسره موجود وي بیا هم ناامیدي راځي. پوهېږئ که نه پوهېږئ. پنځم نمبر د موسم ماحول په بدلېدو سره انسان بیماریږي، نور حیوانات نه بیماریږي. ګوره چې یخني راځي هم ته بیماریږي او چې ګرمي راځي دا موسمي امراض دا انسانانو کې شته. د موسم او د ماحول په بدلېدو سره انسان بیماریږي. په ځمکه باندې موجود د تمامو مخلوقاتو ټمپریچر په خپل اتوماتیک طریقې سره په هر سکند کې ریګولیټ کیږي. یعنی په خودکار طریقې سره بدلېږي را بدلېږي په خپله. یعنی که په تیز لمر کې ولاړې نو د جسم حرارت د خودکار طریقې سره ریګولیټ شي. که چېرته هغه په هغه وخت کې ورېځ راشي یکدم ټمپریچر د ورېځ مطابق شي او انسان کې دا سیستم نشته او د سوري اندازې مطابق شي. لیکن په انسان کې داسې سیستم او نظام نشته دی چې د ټمپریچر دی په خپله بدل شي، بلکې انسان د موسم او د ماحول بدلیدلو سره بیماریږي. موسم بخار او موسمي بخارات په انسانانو کې وي. شپږم نمبر انسان په دې سیارو کې د نورو حیواناتو مخلوقاتو نه مختلف دی. شپږم نمبر انسان په دې سیاره کې د نورو حیواناتو مختلف دی. انسان په دې سیاره کې د نورو حیواناتو مختلف دی. د انسان ډي ان اے او جنس د اعداد په دې سیاره کې د نورو حیواناتو نه ډیر مختلف او زیات دی. اووم نمبر انسان د خوراک په باره کې ډیر مشقت برداشت کوي. د ځمکې اصل حیوانات د خپل غذا لپاره دومره مشقت نه کوي، هر یو غذا خوړلی شي. لیکن انسان د خپل غذا خوړلو لپاره ډیر مشقت کوي. اول هغه څیزونه پخوي چې نرم شي او د جسم او د معدې مطابق غذا استعمال قابل شي. د دې نه هم دا ظاهریږي چې د انسان د دې ځمکې اصل باشنده نه دی. کله چې انسان په خپل اصلي مقام باندې و نو انسان ته د خپل خوراک په باره کې دومره مشکلات نه. او بله خبره چې انسان واحد مخلوق دی چې دوی په خپلو باندې ګرځي، دا هم په دې خبره دلیل دی چې د دې ځمکې اصلي باشنده نه دی. اتم نمبر انسان ته د نرم او د ملائم بسترو او د سهولتونو ضرورت دی. انسان ته په ځمکه باندې د ژوند تیرولو په دوران کې د نرم او د ملائم بسترو او د سهولتونو ضرورت دی. لیکن د دې په مقابله کې د ځمکې اصلي اوسیدونکو ته د هیڅ ضرورت نشته دی چې هغوی د نرمې بسترې استعمال کړي. دا خبره په دې باندې دلالت کوي چې انسان چې په کوم اصلي مقام کې ژوند کولو هلته ورته دا ټول سهولتونه حاصلو، نرم او نازک او آرام نډک ماحول ورته حاصلو، کوم چې د انسان د جسم مطابق جنت چې دی وی آی پی مقام دی. څه دی هلته به دا نرم لباسونه خوراکونه دا ټوله دنیا دې راجمع شي. دی ته اکثر موږ دې سره ګپ شپ لګو دی وایي چې الله موجود دلیل زه به زما رب هغه ذات دی چې تاسو ته ټایټانیک جهاز جوړ کړی دی. زما رب هغه ذات دی چې ټایټانیک چې 1912 کې دوی ایجاد کو او دوی څه ویلې وایي داسې څوک شته چې دا به غر کړي. الله په پیله سفر کې ورته غر زما رب هغه ذات دی چې ټایټانیک یې ډوب کړی. تاسو ټول ساینسدانان راجمع شي ټایټانیک ملبر وباسي سره د دې جیمز ویب سره ډمبمونه ورشته. نو زه دا وایم دا انسان ته جنت کې چې کوم نرم خوراکونه او نرم نو خبره مې دا کوله چې دا ټول ساینسدانان دې راجمع شي او د یو ټیل نه دې تا ته څه وکړي، د یو کاڼي نه محل جوړ به کړي. قیامت پورې دوی ته زموږ چلند دی یو کاڼي او الله به دله داسې محلونه تیار کړي چې یو کاڼي نه به جوړ وي. هسې خو به دې دروازو ته به ګوري، هسې خو به دې نقشې ته ګوري. پرونه خو بس سوچ کوي والله که وایي هسې خو نه وایي که نه که مرګ وی خلک به د خوشحالۍ نه مړه چې دا نعمتونه وي. تاسو ته زه به خپل ځان ولم
چې ټول عمر ماته دا ځواني راکړلی شي او دا بچي مې دي او دا مې سټ اپ دی او داسې د بکونه یاره مرګ په قیامت پورې مرګ نه غواړم ټول عمر خو به پکې خوشحاله او چې تاسو مرګ خوښوئ چې تاسو دا ژوند ملو شي هېڅوک هم نه خوښوي مرګ ته چا راغلی نو په جنت کې به موږ ولې تنګېږو چې هلته مزي چرچي دي صحابه کرامو ملاقاتونه دي د انبیا کرامو ملاقاتونه دي مړي ژوندي دي وروره عیش او عشرت دی سلام قولا من رب الرحیم او د الله دیدار پکې دی د صحابه کرامو دیدار دی د امام الانبیا صلی الله علیه وسلم دیدار دی د حضرت موسی علیه السلام انبیا کرام سره څونه مینه ده ابراهیم علیه السلام حضرت آدم علیه السلام لیک سره بناسي مناظره کو سره کوم مناظرین تاسو ستوک په تنګېږئ موږ دنیا کې نه تنګېږو نو جنت کې بولې تنګېږو خدای هم نو بوزي دوستانو جنت د اوسېدو ځای دی ګرم ملایم ښایسته ښایسته لباسونه ښایسته ښایسته خوراکونه پاک ژوند څه شی پاک ژوند دا ملحدان وایي چې تاسو دپاره خو ښځو دپاره سړي موږ یو کوربراتو زموږ ښځو دنیا کې د نورو سړو خواهش نه دی کړی جنت خو پاک ځای دی څه شی دی د انسان د سړي په فطرت کې دا ایښي چې دا د ډېرو ښځو شوق لري دته الله د ښځو د نکاح هغه مور کړی طاقت یې مور کړی دی او د ښځو دپاره څه شوق دی سرخي سپیده او څه شی ډول او سنګار هغوی ته الله هغه خواهش پوره کړی دی د هغوی ډول او سنګار د هغوی خواهش او د انسان د حلال نکاح بل په دنیا کې مسلمانه ښځه د خپل خاوند نه د بل میړه طلب نه کوي نو په جنت کې به ته ولي دا خو تاسو بې حیا سئ خپل ځان په شان قیاس کوئ خور مور نه پېژنئ زناورو غونډه کې ژوند تېروئ دوستانو نو جنت پاک ځای دی او ښایسته ځای دی یا الله ته موږ ټول جنت ته بوځي د جهنم نه وساتي مخکې ځه نهم نمبر د انسان د ټول ځکه تاسو ته چې دا دونه مبارک پیریډ دی چې دی کې د الله سره مینه پیدا کېږي جنت سره مینه پیدا کېږي دوستانو په شوق یاد کړئ نهم نمبر انسان د ټول مخلوق نه منفرد دی دوستانو نهم نمبر انسان د ټول مخلوق نه منفرد دی انسان په ځمکه باندې د نورو مخلوقاتو نه مختلف دی لهذا انسان د کوم حیوان او د چمپینزي بلباس دا د دوی د تر زامن دي زموږ نه دي چېرې شادوګانو کې مختلف اقسام دي څه پکې چمپینزي دي څه پکې شادوګان دي څه پکې بلباس دي دا د دوی د تر زامن دي زموږ نه دي ښه دی وایي موږ د دوی نه راغلي چې موږ ورته ستاسو تر زامن وایي تاسو قید کې اچولي دي دا تاسو خپل تر زامن د قید نه راخلاص کړئ کور کې ځان سره ول نه اوسوئ پوه شوې نو دا د دوی وایي چې انسان د دې د نسل دی موږ نه ولقد کرمنا بني آدم لقد خلقنا اللسانه احسن تقویم الله تعالی انسان ته عزت ورکړو ته شادو جوړ خدای تاسو هدایت دیو چمپینزي د شادو د نسل نه دی او نه د کوم ارتقا په نتیجه کې پیدا شوی دی ابل اوس په ارتقا زما مناظره وا ما ورته دا ارتقا د خواهش په وجه کېږي او په د ضرورت په وجه وای د ضرورت ته مې ضرورت لرم چې یو سره ایکسپایر کې وساتم د ماشي تاسو ته ما پرنو دوه زړونه دي درې دماغ دي د هر انسان ضرورت دی چې زما زړه د کولیسټرول ډیر دی نو چې دلته زما جسم ته دغه نه ملاويږي پورا اکسیجن چې بل جسم بل زړه نه کار واله یا زه وزر ولا ضرورت لرم چې زوال وزم یا زه سترګو نظر ته ضرورت لرم چې نظر مې تیز شي زه شپې لیدل نشم کولی د لایټ سهارا لم دا زموږ ضرورت دی ولې نور موږ د ارتقا نشو کولی موږ بیا ورته چې دا ارتقا عقیده ده که نظریه ده وایي نظریه ده نو ما نظریه باندې څنګه عقیده ثابتوي نظریه کې چینجینګ راځي څه کېږي یو ساینسدان وایي دا نظر دی بل وایي دا نظر دی په نظر स्टीफन हॉकिंग वही हम कब तक स्टीफन हॉकिंग वही हम कब तक थ्योरी बदलते रहेंगे من کله دا نظریه بدلو خو زمون کوم عقیده چې د امام الانبیا صلی الله علیه وسلم او موږ ته پریښه هغه صحابه او زمام ده او تر قیامت ته څونه مسلمانان راځي هغه بداوي نو تاسو دوستانو دی وی چې دا انسان دوستانو د ارتقا د وجې نو موږ دا د ارتقا په نتیجه کې نه پیدا شوی بلکې د بلې سیارې نه را لېږل شوی مخلوق دی دا څوک وي دا په ارتقا باندې ډاکټر ایلسلور امرت کړی دی دوستانو انسان د تخلیق چې په کوم مقام باندې شوی دی د هغې ماحول د ځمکې په شان ګنده نه د انسان نرم او نازک سرمن چې د لمر په تیزه رڼا سره تورېږي انسان دومره نازک مزاج دی چې په ځمکه باندې راتلو نه وروسته هم د ده په مزاج کې تبدیلي نه ده راغلې زموږ په مزاج کې اوس هماغه د جنت تصور دی د خلکو کورونه جوړ کړي فارم هاوسونه جوړ کړي چې ورنه روزه سي پورته رانه خوند به درکوي درته هغه د جنت تصور دی دوستانو حق د جنت تصور هغه د جنت علاقه المقدل تر کو دوستانو زموږ په مزاج کې یو علم دی دا ملحدین به تاسو باندې سوال کوي د دې به جواب ورکوي یاره وایي انګریزانو ترقي وکړه ساینس پوهې پرمختګ وکړو دی مخکې لاړو دا ته ورته دا انګریز چې دی دا هم انسان دی چې دی او د انسان په بنیاد کې الله علم یې دی وعلم آیات مبارک څنګه وعلم آدم الاسماء كلها
الله تعالی آدم علیه السلام ته هغه پوهه ورکړه چې ملائکو ته نه ورکړي. په بنیاد کې علم پروت دی، نو ته څنګه اعتراض کوي؟ ولې دا د آدم علیه السلام اولاد نه دي؟ بل د انسان د دنیا ایجادات دا ټول پکې مشترک دي. دا څه دي؟ دا د ټولو انسانانو مشترک دغه دي دوستان. نو که تاسو باندې سوال وکړي د انګريز چیر انګريز ترکیو کو تاسو دا ورته دا انسان دی، دا زمونږ کیدر چې دا د آدم بچی دی، او د آدم چې ابن آدمي د په بنیاد کې د په څه شي کې په خټه کې څه شي دی؟ الله علم یې خېده دوستانو. د دې به دا جواب کوي دوستانو. پوه شوئ که نه شوئ؟ نو زمون په مزاج کې تبدیلی نه راغلی، بلکې دلته هغه ماحول د پیدا کولو کوشش کوي او د هر قسمه د سہولت او د آرامده پرتایش چیزونو عادت لري. شابه څنګه چې انسان ته په اصل مقام کې د هغه د سہولتونو ماحول حاصل وو، په ځمکه باندې هغه شان د ژوند تېرولو کوشش کوي، لکه ښایسته مضبوط او قیمتي مکانات او محلات، هلته انسان ته د مور او پلار شفقت حاصل و، دلته هم هغه شان کوشش کوي. لیکن باقي حیوانات او مخلوقات د دې خبرو نه بېنیازه دي. دلته د ځمکې مخلوقات د عقل نه خالي دي، نه ورته د ستمیش ته دی او نه ورته بد انسان چې د حیواناتو ته وکتل نو خونخوار شو. لیکن د انسان اصلیت محبت، فنون، لطیفه او د امن او د سلوک زندگی ده، سکون زندگی ده. انسان یو داسې قیدی دی کوم چې د سزا په تور باندې سیارې ته رالیږل شوی دی. ډاکټر ایلیس وایي د انسان عقل او شعور او د ترقۍ د اندازه کېږي چې د دې والدین دې سیارې د ځمکې ته د راتلو ډېره زمانه نه کېږي، یو څو زره کاله شوي دي، او کوشش کوي چې هغه شان ژوند تیر کړي. کله قیمتي موټر ایجاد کوي او هر قسمه د سہولت حاصلولو کوشش کوي. نو د دې د دلایلو نه معلومه شوه چې انسان د دې ځمکې اصلي باشنده نه دی، او د دې وضاحت اسلام د نن نه څه کم 1500 کاله مخکې کړی دی چې انسان مونږ د دې دنیا ته د یو مختصر وخت دپاره رالیږلی دی. دوستانو دا وضاحت وشو. اوس موږ راځو اسلام او جدید ساینس ته. په دې باندې څه خبره کوو مختصر غونډه کې زر عبارت به وشو. اسلام اور جدید ساینس د بعثت نبوي صلی الله علیه وسلم نه مخکې په ټوله دنیا کې جهالت او ناخواندگی و، هر طرف ته ظلم، جبر، تشدد، وحشت، بربریت عام، کفر او الحاد ټول عالم په تاریکۍ کې پټ کړي وو. د عربو حال د ټول نه زیات بدتر و. د عربو په معاشره کې جهالت او نفس پرستی په وجه د ټولو نه زیات د اخلاقونه لاندې ژوند کولو، شراب څښل، د ښځو رقصونه کول، ژوندۍ لورګانې ښخول، بېشماره ښځې کول، د پلار د مرګ نه وروسته د مېړانه مور سره واده کول، په زور په کمزورو باندې ظلم کول، بېګناه انسانان قتل کول، لوټ مار کول، کومه ښځه بچې کونډه شوه 1 کال پورې به یې عدت تېرولو. ټوله دنیا د جهالت په تیارو کې ژوند کولو ته مجبور و. انسان ته د یو داسې هستۍ ضرورت و چې ټول انسانیت د جهالت د تیارو نه رابهر کړي. ځکه الله رب العزت فرمایي چې لقد من الله علی المؤمنین، الله په ټول مخلوقاتو باندې احسان کړی چې امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم تر دې پورې چې د حیواناتو لپاره نبی علیه السلام څه دی؟ دا رحمت دی دوستانو. او دا نن د پیغمبر علیه السلام امتیان نازل د نبی علیه السلام په ذات مبارک درازات او داسې ترازات کې چې هغه په خپل الفاظ په خپل ویل نشي. زمونږ مستو ودرېږي چې دوی دا کم الفاظ او ډېر سخت هم زړه خفه کېږي دوستان. خو ملحدینو خوارې وکړو زمونږ بچیاړی موږ له پکار دی علماء کرامو له چې موږ د دې مقابله وکړو دوستانو. د اسلام ښایسته او پاک سپېڅلی دین دی مسلمانانو ته باید شاباسي. الله تعالی په ټول انسانیت باندې لوی احسان وکړ او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ټول انسانیت لپاره د یو معلم په حیثیت سره راولېږلو. کله چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د نبی علیه السلام چې کله بعثت وشو نو عیسایت چې دا په رهبانیت کې پروت و. سو رهبانیت کې بس ځان ته کېنه دنیا سره تعلق مسته، او يهودیت دا په گمراهۍ کې پروت سو، او افلاطونیت دا عیش او عشرت تعلیم ورکولو. په دې وخت کې د اسلام ظهور شو او هر یو انسان ته د خپل مقام تعیین وکړو. د دنیا او د آخرت د علوم دروازې د نوې د بری نو انسانیت د لپاره خلاص کړل دوستانو، او د ساينس د ترقۍ لارې ورته معلومه کړه. دلته به تاسو باندې سوال راځي، دا به سبا ورو وي مذهب ملحدین به تاسو باندې سوال کوي. مذهب همیشه د ترقۍ په لار کې خنډ دی. مذهب همیشه ساينسدانان پاس کړی دي، سیکړي دي. تاسو ورته وایي چې مذهب نه مراد عیسایت دی. چا چې ساينسدانان پاس کړی دي او ساينسدانانو سره جبر کړی دی، هغه عیسایت خو ساخته مذهب کړی دی. اسلام کله هم د سره دی د علم نه څوک نه دی محروم کړی. دا خبره بس تاسو یادی. ها د مذهب نه څوک کوم مذهب مراد دی؟ عیسائی خود ساخته مذهب
ګوره اول نمبر کوپرنیکس باندې پابندي ولګوله وایي ته بدعتي شوې په ګلیلیو د عمر قید سزا ولګوله هغه نه مخکې سقرات کې څه ورکړي زارې ورکړي بیا به تا باندې سوال وکړي وایي وګوره ابن سینا سره دا کړي دي وګوره فارابي سره دا کړي دي ستا بعضې زمونږ فلاسفو سره چې ته به ورته دا ظالم حکمرانانو د حسد د وجې کړي که داسې شي زما د علماء کرامو جنازې د جیل نه دي وتلې امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه جنازه د کوم ځای نه وتلې وه نو زما هغو ظالمانانو حکمرانانو هم د ساینسدانانو سره ظلم کړی دی هم یې زما د علماو سره کړی دی امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه چې دا د اویا اتیا کالو ضعیف العمر دی دا په کوړو وهلی کېږي نو ظلم که دلته ساینسدان سره شوی دا باچا کړی خو ظالم باچا موږ د هغې څه کوو مذهب په چا پابندي نه ده لګولې د څه شي چې علم څه وکړې مه کوه نو دوستانو دا کله تاسو باندې سوال وشي نو د دې جواب در باندې ګوره دا دی ښه دا بعضې خبرې هغه ټیم کې راځي نو چې دا به تاسو صحیح او دا یو ځل نه کېږي کله سوال داسې راشي زر یې ځان سره په نوټ باندې ولیکه چې بیا هغه خپل لیکل سړي ته را په یاد شي او هغه سوالات به دې مخې ته راځي دوستانو مخکې زه شابه سي نو د عیسایت رهبانیت او یهودیت ګمراهي او افلاطونیت نو دې وخت کې د اسلام ظهور وشو هر انسان ته د خپل مقام تعین او د دنیا او د آخرت دوستانو د ترقۍ لارې ورته معلومه کړه اسلام انسان ته د رهبانیت په ځای د علم د حاصلولو ټولې طریقې بیان کړي دي شابه سي کچې اسلام د علم د ترقۍ دپاره لاره نه وي برابره کړې نو انسان به هیڅکله داسې د ساینس په علم کې ترقي نه وکړي اسلام د انسان د خواهشاتو سمت بدل کړو او د موجوده تجرباتي ساینس بنیادي تجرباتي بنیاد من کړی دی زمونږ د فلکیاتو بانیان چې جدید دي دا مسلمانان دي د ابن سینا کتابونه اوس هم په دا کې پراته دي په یونیورسټیانو کې کبھی یہ نو جوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے تو کیا کر دو تو جس کا ہے ٹوٹا ہوا تارا تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سر دارا تمدن آفریق اللہ کا آئینے جہاں دارے وہ صحرائے عربیانی شتر بانوں کا کہوارا آخر کی بے ہوئی مگر وہ علم کی موتی کتابیں اپنے آبا کے جو دیکھے ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سپرا علامه اقبال رحمت الله علیه چې کله په یورپ کې د خپل اکابرینو کتابونه وکتل هغه زوی په پړه کوچاو دي د ابن سینا کتابونه اوس هم کتاب الطب ته یونیورسيټو کې په حساب کې شامل دي د فارابي دا فلسفه شامل ده د ابن رشد فلسفه شامل ده د یورپ په یونیورسيټو کې زمونږ په دغه باندې دوی پاسي ګرو ترقی کوي موږ مسلمانان کوم ځای ته ناسي موږ د اقتصادي لحاظ د دوی مقابله نشو کولی معاشي لحاظ سره نشو کولی عسکري لحاظ سره نشو کولی امریکا هغه سر کې ناست اول ته موږ هټ کوي موږ سره داسې وسایل نشي چې موږ ته دوستانو هله به د اسلام حکمراني راځي چې راپاسېږي موږ یې په ملا والي څه قومونو کې تقسیم کړي دا پلان کې دی او دا پلان کې دی یو مسلمان د بل مسلمان سره تجارت نه کوي موږ اقتصاد د ملا تیر دی ستا د ملا تیر مات دی یو مسلمان د بل مسلمان کره رسي نه کوي د ټولې دنیا باندې دوی دوستانو مسلمانانو کې بیداری پیدا کړي دا د علماء کرامو ذمہواری ده هر عالم په هفته کې یو جلسه کولی شي دوی یو جلسه کې په لکونو روپۍ په لګېږي هر عالم چې د جمعې بیان کوي دا جلسه ده مسلمانانو کې بیداری پیدا کول دا ستاسو ذمہواری ده او مسلمانانو کې بیداری پیدا کړي د روان چیلنجونه موږ له سختې قربان شو او هغه طریقه موږ خپل نه پرېږدو موږ الحمدلله خپل لباس کې ناست یو هغه ښایسته ګیرې ښایسته پټکي او ښایسته زلفو سره ناست یو خو همفرۍ چې دی دوستانو د خلافت عثماني ختمولو کې جاسوسي کوله وایي زه چې ترکي ته لاړم او ما د دوی علماء کرامو هغه سادهتوب ته وکتل چې هغه زړه طریقه باندې روان دي او وایي موږ د دوی خلافت ختمولو کې او دوی یهوده پراته دي خلک تاسو پسې لګیا دي ستاسو بیخ وباسي ستاسو بچي له هات تړلی تاسو هلته پراته یې او خوبونه کوئ راپاسېږئ مقابله وکړئ د دې دوستانو بچی دې روان دی عیسایي کېږي بچی دې قادیانی کېږي بچی دې دغه دی وړي ته د اسلام تشخص ورته بیان کړه د اسلام دغه ورته بیان کړه دوستانو نو دوستانو اسلام دوستانو د جدید بنیاد باندې دوی څوک ګڼي کوپرنیکس یې ګڼي حالانکه جدید فلکیاتو بانیان مسلمانان دي څوک دي مسلمانان دي او دا موږ په پروف ثابتولی شي دوستانو د مناظر فطرت ته مطالعې دعوت ورکوي اسلام شابسي او انسان ته د دې وضاحت کوي چې په کائناتو کې د الله تعالی د قدرت نشانیانې تلاش کړئ ارشاد باری تعالی د بسم الله الرحمن الرحیم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتسريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون دوستانو د اسمانونو د ځمکې په پیدا کولو کې د آیات مبارک باندې ذکر وکړو داسې د حدیث مبارک دی دوستانو الکلمة الحکمة زوالة المؤمن حيثما وجدها فهو حق بها امام ترمذي رحمت الله علیه فرمایي چې علم حکمت دا کلمه د مؤمن د لاسه وتلې شتمني ده دوستانو چېرته چې وي دې حاصله کړي دا شانته کې بل حدیث دی طلب العلم فریضة
علی کل مسلمین په خزو په سړی باندې دومره علم فرض دی دوستانو چې سفر راوړوي نو الله تعالی د نبی علیہ السلام په ذریعہ انسانیت ته ضابطه د حیات عطا کړی ده کوم چې د برینو انسان د فلاح دارین لپاره ضروري ده اسلام چې څنګه د آخرت د فلاح او د کامیابی تدبیرونه خو دي زر زر وشابه همدغه شانې انسان د دنیا د کامیابی اصول هم بیان کړی دي په اسلامي ژوند کې همیشه د دنیا او د آخرت د کامیابی اصول بیان شوی دي د حقایقونو دا معلومه شو کوم دي د حقایقونو دا خبره ثابته شوله چې اسلامي تعلیمات د جدید ساينس لپاره د ملا هډوکي په دا جدید ساينس لپاره د اسلام تعلیمات د څه شي دي د ملا هډوکي دوستانو ځکه چې هغه وخت چې د ټول مغرب په تیارو کې پراته جهالت نه خوند دي د دې په پادریان ګرځول چې سره به کتاب وکړو څه به کوي تاسو وځو دی بول کتاب حق چا سره حاصل دي صرف پادری سره اوس انسان په دوه ډلو کې دي یو پروتستانت دی او بل کیتولیک دي دوستانو ها د پروتستانت تحریک مارټن لوتر پکې شروع کړی نو د مارټن لوتر تاریخ پیدایش 1483 ته نورسته په دوی کې انقلاب را نو کله چې د اسلام ظهور شو دوی په تیارو کې پاتو په جهالت کې پاتو شابه تاریخ په دې خبره گواه دی چې کله د مغرب دنیا ترقی شروع کړله او د اسلام نه زده کړه دین اسلام په یو مکمل تهذیب ساز مذهب دی دین اسلام چې کوم ځای ته لاړ شي دوستانو دین اسلام زمونږ عقیده چې یو تهذیب ساز مذهب دی اسلام چې کوم ځای ته لاړ شي خپل تهذیب پیدا کوي همدا وجه چې کوم مفتوحه ممالک دوستانو عربي ژبه په هغه علاقو باندې غالب شو لکه دا ورشي ازبکستان تاجکستان دی خو انډونیشیا د ملیشیا کې عربي خلک روانه وي شي څه کوي ولی دا د اسلام ثقافت دی دوستانو او هر کله چې رایج الوقت ګرځیدل او د خپل ځاني خلکو ومنلو اسلام همیشه په خلکو ومنلو اسلام همیشه په ټوله معاشره کې علم خور کړی دی او د علم فضایل بیان کړی دي او د دې په مقابله کې عیسایت پادریانو ټول عمر د علم په دشمنی کې تیر کړی دی د مغرب په معاشره کې بچ کوم انسان د علم طلب کول غوښتل باغ باندې پادریانو الزامونه لګول دا کافر شو وای دا کافر شو دوستانو ځکه بایبل هغه انجیل نه دی کوم چې په حضرت عیسی علیه السلام نازل شوی بلکې بایبل نظریه د جدید ساينس د خلاف ده څه معنا جدید ساينس وایي چې د نور د کائنات مرکز نور دی بل وایي اوس وایي چې مرکز نشته د عیسایانو عقیده چې مرکز دا بګه ده د عیسی علیه السلام دلته راغلی دا مرکز دی د کائنات اوس دا ځکه هغوی ملحدان څه شو هغوی چې ساينس ته ګوري او د خپل عقیدې ته ګوري چې عقیدې نه اورېدل په دوی باندې ډاکټر بورس بوکای پر مې ویلو د کتاب ولیکلو بایبل ساينس او قران هغه چې د قران ټول آیاتونه د فلکیاتو مطابق ټول 100% درست دي د بایبل ټول غلط دوستانو نو ځکه هغه عیسایان ملحدان شو سکیږي د الحاد جدید د کوم ځای راوته دي د مغرب نه موږ مغربي ژوند په پیژنو هغه خبره کوم مخکې بار روان ده شابه کله به چې مغربي ساينسدانانو د ساينسي د مشاهداتو په وجه د بایبل باندې اعتراض وکړو نو درباریانو سره به د جواب فادریانو سره به جواب پادریان معنی ده درباریانو پادریانو سره ها د بایبل دا نظریه ده چې ځمکه د کائنات مرکز دی او ټول اجرام فلکی د ځمکې نه غیر چاپیره ګرځي بوس تګ شوی د سیارو د گردش په اړه کې دا عبارت بل ځپه پښتو کې هم چې زر راغو د سیارو د گردش په اړه کې خبر مسجد وای د روان دي یو د فیثاغورس ویل چې نور مرکز دی او بطلیموس ویل چې ځمکه د عیسایانو دا په خړه وای دا مرکز دی دلته عیسی علیه السلام راغلی کله چې بیا کوپرنیکس وکتل غلیلیو د دوربین په ذریعہ وکتل چې هغه مرکز خونور دی نو دلته په دوی باندې غلیلیو بیا کومرکات کې دا مړ شو څه شو کومرکات کې بیا دا مړ شو او دوی له پادریانو په ما الزام لګوي قرآن روان وخت بس تاسو ټول نسل ملحدان او بیا په 2000 کې د یو پوپ هغه توبه وستره موږ غلیلیو سره ډېر ظلم کړي ځکه دوی تاسو یو ساينسدان ورته ورزولې چې کله ستولې اول چې تب د دې شوي ځکه چې ټول اختیار د پوپ په لاس کې ځکه خو دوی ملحدان شو مذهب ولا پرېوتو زمون معاشره کې چې کوم دا دیسي ملحدان دي دوی مذهب لري کې ترقی وکړي موږ اسلام د ترقی ضامن دی او عیسائی خود ساخته مذهب د ترقی په لار کې خوندو د ټولو عبارت دا د بازار سره وګورئ دوستانو ښا مارټن لوتر دا د 10 نومبر 1483 د تاریخ دغه دی تاریخ پیدایش د وفات 18 فروری 1546 دی د تحریک شروع کړ د اسلامي مذهب په نوم سره د 13 نمبر صفحه کې لاندې وګورئ چې هر یو انسان ته د بایبل د تعلیماتو حق حاصل دی تاریخ د مسلمانانو د اندلس موجوده سپین په دې خبره گواه دی چې د مغرب د علمي خلکو مسلمانان د اندلس موجوده سپین په دې خبره گواه دی چې د مغرب علمي خلکو کې د عربو علمیت او قابلیت داسې موجود و چې دوی به اکثر د عربو د مصنفینو حوالې ذکر کولې او د 15مې صدۍ په اخره کې شالویس حکم کړو چې د خبرو خصوصي خیال ساتي دوستانو ارسطو فلسفه کوم نوې عربی ژبه ته منتقل کړي دا دوی ته نه رسیدا
د ارسطو د فلسفې سره د ابن رشد فلسفه هم په درس کې مطالعه کوي دوستانو. ارسطو معلم اول لقب لري او د فارابي معلم او ابن سینا د دریم د مسلمانان دي. ستا ټول بنیاد د مسلمان په کتابونو روان دي. ته به پاسې کې ماته وایي چې جدید فلکیات او باریان مګي جدید فلکیات او بنیاد د لمن تاسو به د دې نه خبرې دوستانو. دا دغه چې صفر ته د عدد درجه چا ورکړي؟ دا خوارزمي ورکړي ده. دې ته باب الجبرا ویل کېږي چې دا صفر د مې نو باسه ته ماته خو 1000 ثابت کړه. څه پکې ستا د ساينس ټولې فارمولې په حساب چلیږي، میث باندې چلیږي، په حساب چلیږي. ته دا صفر د مې نو باسه دا صفر د مسلمانانو ایجاد کړی. دې ته د عدد دغه ورکړي څه ورکړي کیسه ته ورکړي دوستان. دا ټول مار د ویل کړي چې موږ مسلمانان په سره خپل اکابرینو د خپل ساينسدانانو فلسفو ته د جاز د تصوف دا چا ورکړي؟ عباس بن فرناس. دا د هارون رشید په زمانه کې دوی چې د مرغۍ د انسان مرته شي د یو يهودي وټړل ورخوشي کو ابه را پروت به د سوچ کو چې دا وری به د سوچ کو دا د مرغۍ لکې نه غي د مرغۍ د لکې داسې نه غي د خپل ځان باندې دا تجربه کړې چې دا انسان الوتل شي. دا بنیادونه لمنګه دا ایجاد کړی دي. دا هر څه دا اول دا کم دا د کلندر دی دا مسلمانانو ایجاد کړی. دا شانته کې دا د ورځو دا د تاریخونو دا ټول مسلمانانو قرباني شم کړی. دا زمونږ دی خو څوک بل به برتاوي او موږ پر پسې کې خطیو. اوس نور خبرې نه کوم. وې